د ټولو ناول زه ستاسو ټولو د میډیا والو انتهایي مشکور یم چې تاسو دلته راغلی. هغې نه وروستو تاسو به بېګانه یو ویډیو چلیږي په فیسبوک باندې او سوشل میډیا باندې ډېر زیات وایرل شوې ده چې زمونږ په علایي یو کلي کې پروګرام و او هغې کې د علایي قوانینو سریعام تدګي راکړې ده. د مشر خان ویډیو خو بیا هغوی ډیلیټ کړله، ټولو چا چې لایو کړو هغه لایو ډیلیټ کړله هغې وجې نه. خو بهرحال ګوهر خان کوم چې سابقه ناظم پاتې شوی دی هغوی سریعام په پروګرام کې دا دمکي راکړې ده چې را ته د خپلې خبرې نه قلار شه، ګڼې څوک به ته څه ووایي او تا ته به کېدای شي ستا زندګۍ ته نقصان ورسي. هغې کې هغه یو هغې پسې خو راځم د هغه د دمکۍ جواب لا خو هغې نه مخکې هغه یو څو خبرې کړې دي. یو خو هغه اقوام ویل دي، نو ټولو ته پته ده چې د قوم بچی یم، دا زما قومونه دي، دا زما عزتمند دي او زما سیاسي جدوجهد د علایي ټولو قومونو او د بډګرام د قومونو د ننګ او ناموس عزت دپاره دی. بل هغه دا ویل دي چې دی چې چونکې سیاست دی کوي خو موږ باندې ذاتي اټیک کوي. دا یو پروپیګنډا د ډېر وخت نه دا شروع کړله چې نیم کنزل کوي. ټول ناول خو زه ستاسو وساطت سره ویم چې نن سبا خو د ټول سیاسي خلکو ویډیوز چې کومې پروګرامونه یې هغه په فیسبوک باندې سوشل میډیا باندې شته. یو خو دا بالکل غلطه پروپیګنډا ده. ما په یو تقریر کې هم چاته کنزل نه دي کړي. اول نه ټول نه مخکې خو څنګه چې د دهشتګردۍ خبره به کېده او دهشتګردۍ د تعریف وشي، اول نه خو دا ده چې د کنزلو د تعریف وشي. کنزل یو سړي ذات ته کوي، د هغه فیملی ممبر ته کوي، د هغه فیمیل ته کوي، د هغه عزت ته کوي، هغې ته کنزل وایي. کوم چې موږ پښتو کې چونکې د لایو پروګرام دی هغه اګزامپل زه نشم وکړی، تاسو ټول پوهېږئ. که هغه کنزل ما چاته کړي بیا خو ټیک دی، بیا خو زه مجرم یم، بیا خو هغې مذمت هم پکار دی او ماله چې کوم دی دې نه قوم نه یا دغه چاته مې چې کنزل کړي هغو نه معافي هم پکار ده. نو دا مکمل پروپیګنډا ده، دا یو سیاسي پروپیګنډا کېږي چې نعیم شاهین کنزل کوي. نعیم شاهین کنزل نه کوي، نعیم شاهین سیاست کوي او په کومو خبرو کوي که هغې ته څوک کنزل وایي. لکه که نعیم د ظلم خلاف خبره کوي او دغه کنزل نو بالکل دا ما کړ دي. که نعیم شاهین د بېانصافۍ خلاف خبره کوي او دغې ته څوک کنزل وایي بالکل ما کړ دي. که زه د مظلوم په حق کې اواز اوچتوم دغې ته څوک کنزل وایي بالکل دا ما کړ دي. که زه د قوم د حقوقو خبره کوم دغې ته څوک کنزل وایي نو بالکل دا ما کړ دي، بیا به هم کوم، مخکې مې هم کړي دي، اوس هم کوم، بیا به هم کوم. لکه دغه زما سیاست دی. که نعیم شاهین قوم له سیاسي شعور ورکول غواړي، قوم بیدارول غواړي، خبرول غواړي، قوم خپلو حقوقو باندې پوکول غواړي او نعیم شاهین د آئین خبره کوي، د پاکستان د قانون خبره کوي نو بالکل که دې ته څوک کنزل وي نو دا ما کړی دي. یو خو دا پروپیګنډا زه یکسر مسترد کوم چې نعیم شاهین کنزل کوي. ما نه چا ذات ته کنزل کړي، نه مې چا ذات سره کار شته، نه مې دښمني شته. دا یو جمهوري ملک دی او جمهوري طریقې سره دلته زه سیاست کوم او زما او زما د پارټۍ چې کوم سیاسي منشور دی، زموږ چې کوم نظریه ده هغه د بېانصافۍ خلاف ده، هغه د ظلم خلاف ده، هغه د مظلوم او د غریب او د نادار خلکو د حقوقو دپاره آواز دی، هغه د هغه قومونو چې کوم استحصال کېږي، چې کوم حقوق غصب شي دي، کومو ته معاشره کې ښه نه کتلی کېږي، د هغې دپاره آواز اوچتول دغه زموږ سیاست دی. هغه که په بډرام کې او که پاکستان په هر ځای کې چې او په هر قومونو کې چې انشاءالله هغې له به موږ آواز اوچتو. که دغې ته څوک کنزل وایي نو زر زره دویم هغه دا وایي چې نعیم ذاتي اټیک کوي، ذاتیات ومنئ. ګورئ ذاتیات اول نه پېژنله پکار دي. زه ټول قوم ته دې وخت کې مخاطب یم. ذاتیات څه دي؟ هر هغه سړی چې په دې ملک کې سیاست کوي هغه پبلک پراپرټي ده، د هغه کردار کشي به کېږي، هغه باندې به تنقید کېږي. که زه دلته د یو MNA یو MP د کرپشن خبره کوم که هغې ته څوک ذاتیات وي نو دا بالکل غلطه خبره ده. زه به د دې خلکو منتخب نمایندګان چې دي کوم خلک چې سیاست کوي په ما دې کوي زه به پرې کوم، زه به هغو د کرپشن خبره کوم. دوی وایي چې ثبوت د تورې شپې څه ثبوت دی چې یو په یو ملک کې د کلاس پور نه والا اکسې نه پورې MNA MP او ناظم ټوټل په ککړ وي په غلا کې، هلته به ته څه ثبوت پیدا کړې؟ ګڼې اوس دې ما سره لاړ شي TMA ته او CNW پبلک هیلث ته، اوس هم 50% سکیمونه په ګراوند باندې سره شته نه. اوس هم زموږ د ویلیج کونسل او یونین کونسل او ناظم او چیرمین او نایب ناظم او د تحصیل او د ډسټرکټ کونسل ممبرانو سکیمونو کې 50% په هوا باندې پاس شي دي. میل ملاب شي دی، بندر باند شي دی، یو یې صاحب محکمې اخیستې ده، یوه ټیکهدار اخیستې ده، یو هغه ممبر اخیستې ده.
نو د دې کرپشن د خو بلاس ثبوتونه دي خو زما کار دی په ګوته کول هغه درته مونږ په ګوته کوو کې سړی خامخا ثبوت غواړي زه له چیلنج ورکوم چې را دي شي ما سره دغه افیسو کې د کینی دا لیسټ راوالي سکیمونه په ګراوند ما ته وښیي دلته خو بندر باند شروع دی مل ملاب دی موږ بوکا ده څومره ظلم چې پوره په ملک کې کېږي خو زمونږ په بټګرام کې چې څومره ظلم کېږي دومره ظلم د دنیا د پاکستان یو ځای کې نه کېږي کوم طرز سیاست چې دلته کېږي دا د دنیا یو مهذبه قوم کې مهذبه ملک کې نه کېږي نو ذاتي دا کرپشن ستا ذاتي پیسه نه ده چې زه هغې ته یم چې تا وخوړه دا ستا ذاتیات دي دا د قومي خزانې نه ځي دا زمونږ په پاکستان کې چې څومره شهریان دي د دې غریبانو ټیکس روپۍ ده چې هغه دلته راځي او هغه چې کوم دی هغې بندر باند شروع تاسو تقسیم شروع کړی دی دا ظلم دی او دا چې کوم دی دا غلا ده دا تاسو من یو تور دی دا د مخکې نه هم دی مخکې مې هم لګول دی اوس هم لګوم بیا به هم لګوم دا ستا ذاتیات نه دي دویم زه خبره کوم چې را په بټګرام کې او خاصه خصوصي طور منې پالۍ کې خلقونه په زور اخیستی کېږي چیلنج ورکوم ما سره مناظره وکړي کوم یو سړی چې دا وایي چې دا ذاتیات دا ستا ذاتیات نه دي دا د پاکستان شهریان دي دا ګړي بیزي نه دي ویدي دا چې مطلب د بل چا په کوټه کې دی یا دهقان دی یا مجبوره دی لارې خپله نشتي ډیران خپل نشتي اوبه خپل نشتي خو دا د دې ملک حصه ده دلته به د دې ملک د آیین مطابق به هغه ته حقوق میلاویږي دا جمهوري ملک دی او جمهوریت دی او په جمهوریت کې هر چا ته اختیار دی چې هغه د ووټ استعمال چې کوم دی هغه په خپله وکړي که زه دا خبره کوم چې دلته دغه قومونو ته د ووټ اختیار میلاو شي که دا ستا ذاتیات دي نو ته باسې ذاتیات ګڼې ستاسې ذاتیات دي دلته هر سړی الله پیدا کړلی الله به وجني او الله دې ملک پیدا کړي د دې ملک آئین شته دلته قانون شته دلته پارلیمنټ شته دلته پارلماني سیاست کېږي دلته ټول زمونږ آئین چې کوم حقوق موږ له راکړلي او هغې منې که زه مطلب هغې ته ګوته نیسم هغه څوک غصب کوي او هغې ته خپل ذاتي مسله وایي نو اتیا ځله دې وایي دا ستا ذاتیات نه دي که زه دا خبره کوم چې دې قوم کې په دې په تحصیل کې او ضلع کې خلق چې کوم دی مختلفې حربې استعمالوي او مختلفې حربو منې خلقونه وډالي دا د جمهوریت چې کوم دی دغه عمل دی منافي عمل دی دا ستا ذاتیات خو نه دي که زه دا وایم چې زما سړک تباه دی که زه دا وایم زما ستا اسپتال تباه دی که زه دا وایم نوکریانې غرڅېږي زیات پریشاني ته دې منې کېږي چیلنج را کوم ما سره مناظره وکړه او دغه خلک راوله په قرآن ته کښېنه زه ورته په ټیبل باندې एकदम قرآن چې دې خلکو پیسې نه دي ورکړي دونه پیسې نه دي اخیستی شي د بټیلو حق پښتو لاندې ورکړی شي د پښتو حق بټیلو لاندې ورکړی شي د بدکول خلق پوکل چې کوم دی حق نه دی ورکړی شي د پوکل حق چې کوم دی روپکنۍ باندې نه دی ورکړی شي دا کېږي دا مخکې نه دا سلسله شروع ده د 70 سالو نه شروع ده خو اوس چونکې شیخ کاره کېږي قوم کې شعور راځي قوم کې بیداري ده تعلیم راځي قوم چې ورو پوه کېږي نو تا منې به ګوتې اوچتېږي تا منې به دا تور لګي دا ستا ذاتي مسله نه ده ذاتي که ستا نوکر ما ویلي چې د دې یو نوکر له ټوپک کم ورکړلی بل له زیات ورکړلی یو له تنخوا زیاته ورکوي بل له کم ورکوي دا ستا ذاتیات دي خو د سرکار طرف نه او د دې ملک هرې محکمې نه چې کومه سرکاري نوکري میلاویږي هغه څوک خرڅوي نو موږ به ګوته اوچتو دا ستا ذات خبره نه ده که په دې علاقه کې یو سړي سره ظلم کېږي او د ظلم خلاف زه اواز اوچتوم دې سره ستا نظار څه تعلق دی پرون چې ته وایې ثبوت دا مخکې راځي چې د ګنتړ هغه هلک په سوشل میډیا باندې راغی هغه وایي زما د پلار قاتل په بیارۍ کې دی او زه هغه سره د هغه مرسته کوم زه حکومت نه مطالبه کوم خپلې ادارو نه مطالبه کوم خپلې ډي پي او نه ډي آی جي نه مطالبه کوم دې سره ستا نظار څه تعلق دی دا ستا ذاتي ستا چا سره ذاتي دشمني او ته هغه سره نقصان رسوي یا مړی کوي یا څه کوي که هغې منې ما ګوته اوچته کړه ځکه دشمنان یې د هر چا نو بلکل هغه به ستا ذاتي مسله دا ستا ذاتیات نه دي پهلوانه په دې خبره ځان پوه که قوم اوس په دې خبره پوه دی که یو قوم را بازي وي چې ما سره زیاتې کېږي زما د جایداد مسله ده زما د برید مسله ده او ما سره ظلم زبردستي کېږي او زه د هغه په حق کې اواز اوچتوم نو دا زموږ قومي مسله ده دا زموږ سیاسي اخلاقي او مذهبي حق دی چې موږ هغه سره ودرېږو دا موږ ته زما الله زما رسول ښولي چې ته به مظلوم سره ودرېږي ته به حق سره ودرېږي د باطل او د حق چې کله جنګي نو ته به د باطل خلاف ودرېږي د ظالم او مظلوم چې کله جنګي ته به مظلوم سره ودرېږي چې د انصاف او بېانصافۍ خبرې نو ته به انصاف سره ودرېږي دې کې ستا د ذاتیاتو څه خبره ده یو څه ټول قوم ته دا وایم د قوم ګمراه کوي او ما پسې چونکې پروپیګنډه کوي چونکې نن سبا ته پته ده چې د تحریک انقلاب پولیټیکل موومنټ کوم نن سبا چې کوم پاپولیټي کې رس ته رس اضافه کېږي او نوی نسل چې کوم دی
کوم نوجوانان چې هغې کې دړادړ شاملېږي او کوم سوشل میډیا باندې کوم ټرند روان دی ته هغې وجې نه بوکلاهټ شکارې خو دا زه ټول قوم ته وایم قوم نه نن دا سوال کوم چې ده نه دا سوال وکړي ده پرون قوم نه سوال کاو زه نن دې قوم نه سوال کوم چې دا د ده ذاتیات دي د ده اجره د ده کور د ده ځمکه د ده ټوپک د ده نوکر که موږ چېړلی بلکل موږ مجرم یو که موږ قوم سره قوم ته یو خبره باندې تکلیف رسي او هغه فریاد کوي او هغه فریاد موږ رسو او خلکو ته رسو خلک په دې باندې پوه کوو یا پاکستان ته یا پاکستان حکومتي ادارو ته یا سکورټي ایجنسیانو ته دې سره د ده د ذات هېڅ تعلق هم نشته ټولو نه مخکې ټول قوم له او ده له خپل دې چې کوم ته ذاتیات وي هغه ذاتیات پېژندل پکار دي زه سیاست کوم زه پبلیک پراپرټي ما باندې دنیا خلک په فیسبوک باندې ویډیوګان جوړوي تنقیدونه کوي موږ خو چاته څه ونه وایي کوي دي که نه خلکو سره اختیار دی هر سړي ته دا اختیار دی چې هر سیاسي سړي باندې تنقید وکړي هغه اصلاح دپاره کوي که هر څه نیت باندې کوي تنقید د هغه حق دی هر سړي له دا پکار دی چې هغه چې کومه خبره هغه ته غلطه لګي کومه خبره بده لګي هغې باندې ودرېږي دې سره هغه د ذاتیات تعلق نشته زه نن دا برملا ویم بیا یې ویم ستاسو ټولو وسادت سره ویم ټولې دنیا ته یې ویم چې زما او زما د پارټۍ د تحریک انقلاب پولیټیکل مومنټ د سیاست مقصد دلته انقلاب راویسته دی هغه تعلیمي انقلاب دی سیاسي انقلاب دی جمهوري انقلاب دی زرعي انقلاب دی د روزګار انقلاب دی دا ټول شنو زمونږ کې دي ما نن نه 14 کاله مخکې چې کومه خبره کړله چې دلته به خلک وایي چې ما د اکثر خانیزم کوم دی دلته تاسو ونه کتله دا خانیزم نور څه خانیزم دقه دی چې داسې قسمه سوچ ته من خانیزم وایو چې هغه خلکو ته د سیاست کولو اجازت نه ورکوي چې څوک سیاست کوي څوک جمهوریت خبره کوي څوک د خلکو د حقوقو خبره کوي هغه دباوي دغه سوچ ته من خانیزم وایو او نن الحمدلله ټول قوم ته دا ښکاره شوه چې دغه سوچ نن هم بالۍ کې په بډرام کې موجود دی نن هم دغه سوچ خلق دی او هغه اوس هم و چې هتکنډو باندې راځي خلکو له دھمکیانې ورکوي مخکې به یې پټې راکولې اوس ښکاره په سوشل میډیا باندې او په میډیا باندې هغه دھمکیانې ورکوي نن الحمدلله په دې باندې زه ډېر زیات د الله شکر ادا کوم چې 13-14 سال بعد زما د خبرې تایید هغو په خپله وکړه چې دا خانیزم شته دلته داسې پهلوانان شته چې هغه بل چا له د اختیار نه ورکړي چې هغه سیاست وکړي نو زما د پارټۍ سیاست د جمهوریت بالادستي ده قانون بالادستي ده یو بله خبره کوم زه اکثر وایم دلته نو گو ایریاز دي پولیس هلته نشیل دی زه نن ستاسو وسادت سره وایم دا زمونږ ډي پي او صاحب چې ناست دی ډېر احترام سره دی د انکوایري وکړي دی پولیسو ته هلته د تلو اجازت شته مجرم پسې سیوا د سلام نه او د خوشامدۍ نه علاوه او د پروتوکول نه علاوه تاسو ما ته وایئ چې تاسو زه چیلنج ورکوم ما سره مناظره وکړي کوم پولیس ته اجازت شته ولې داسې کراچۍ ده دلته الطاف حسین پاتې کېږي چې دا به نو گو ایریا که زه د نو گو ایریا خبره کوم چې دلته د قانون حکمراني پکار ده زه د قوم نه دا تپوس کوم دې کې ما څه بد ویل دي دې کې بده خبره سره دا د ستا ذات سره تعلق دی زه په دې ملک کې پاتې کېږم زه ټیکس ورکوم دا زما ملک دی زه دې له زما چې کوم د ابا او اجداد قرباني ورکړله زما دې باندې سر قربان دی نو زه دا غواړم چې دلته د قانون حکمراني وي د شخصیت حکمراني نه منم دلته د آئین کې چې کوم حقوق دي هغه د ما تا ته یو غریب شي ټول ته میلاو شي دا ستا ذات سره تعلق نشي رورا ته بس کا ته دې ظالمانو له قاتلانو له دې خلقو له پناهګانې مه ورکوه که ما ستا اجرې باندې اعتراض وکړو لس پولیس تسا راځي سلام له لس ما هم راځي که ما په اعتراض وکړو ستا به زیاتیاتي خو نه که یو سړی وایي چې زما د پلار قاتل هلته دی نو زه به ګوته اوچتوم زه به دا الزام تا باندې لګوم زما به دا کوشش وي چې زه دغه د غریب اواز اعلی حکامو ته ورسوم زما به دا کوشش وي چې ستاسو دا چهره دې قوم ته زه وښیم دا زما د پارټۍ او زما سیاست دی زه د محرومي طبقې غریبي طبقې متوسط طبقې کوم اواز دی هغه به زه رسوم هغو کې به دا جرأت همت زه پیدا کوم دا زما سیاست دی هغو ته به زه دا ویم چې د اوټ اهمیت څه شی دی په دې جمهوري ملک کې ستاسو حقوق څه دي دا به زه ویم دې سره ستا د ذاتیاتو تعلق نشته دې سره زما د سیاست تعلق دی که زه خپل نوی نسل بیداروم خپل قوم خبروم مشرانو ته مینت کوم جوړی نیسم دې سره ستا د ذات څه تعلق دی نو بالکل دا د ذاتیت ماتیت خبرې نه دي دا سیاست دی په دې ملک کې ظلم دی ظلم خلاف چې 13-14 سال مخکې زه کوم راوتم اولنیز چوک کې مې چې کومه نظریه ده انټي خانیزم سیاست کوم حق الحمدلله زه د الله لاک شکر ادا کوم چې اوس هم په زه هغې باندې قایم یم
اخته مې سیاست دی پرون مې کو نن کوم سبا به کوم تر مرګه پورې به کوم او الحمدلله نن دا ثابت شوه چې ما چې کومه خبره کوله هغه نن ثابت شوه چې هغه دلته ښه په دغه سره لکه برملا د دغې خبرې تایید وشو. زه نن یو ځل بیا ویم غل ته به غل ویم زه غل ته بل څه نوم کېدم ظالم ته به ظالم ویم بې انصافه ته به بې انصافه ویم مظلوم ته به مظلوم ویم حق دپاره به آواز اوچتوم ظالم خلاف به آواز اوچتوم کوم کرپشن چې کېږي دا ایډوانس کارونه چې کېږي دا کوم 1000 فوټ روډ چې کوم دی 700-600 کېږي د دې هر یو روډ چیلنج ورکوم زه د دې بټګرام ادارو ته او دغه منتخب نمایندګان ته چې دوی منګلا نه ده کړې هر یو روډ دې دومره سره ناب کړي نن نه 50 کال مخکې چې کوم پیپ کوم چې واټر سپلای سکیم دی یو دې ما سره ناب کړي ګزرو فوټو کې 300 غلا نه وه زه مجرم چوک کې لاله پانسي راکړه هر یو روډ ناب کا اوس چې کوم جوړېږي مخکې چې کوم پی سی سی شي دا یا شنګل روډونه هر یو روډ شي که هر 0 فوټو کې 200-300 فوټ غلا نه وه نو دې چوک کې ماله راکړه سزا که غلا وه نو غلې او غل ته به زه غل وایم غل ته زه پلار نه شم ویلی غل بل نوم نشته دی محکمه هم غله ده دلته د دې منتخب نماینده هم غل دی د دې ټیکهدار هم غل دی دا د قوم غله دي دا د دې ملک غله دي دا د اسلام غله دي او دا داسې غلا نه ده مخکې تاسو اورېدی دا غلا چې کوم ده که نه وي قیامت پر ورځې به بیا ته کې راډ منډلی کېږي دا حدیث دی دې ته بل څه نومالي علماو ته به پته وي دا خو د ټول قوم مجرمان دي په دې خبرو باندې زه دباوېږم نه نه دې خبرو باندې موږ دغه نه بس کوو سیاست نه بس کوو ته واټر سپلای سکیم پیمایش وکړه ته د روډ پیمایش وکړه نور چې څه دې کړي هغې پیمایش وکړه ایون دا چې یو د پرایمري سکول بونډریوال پیمایش وکړه که هغې کې غلا نه وه زه مجرم ماله دې چوک کې ماله سزا دې راکړي دلته چې کوم د کرپشن او د غلا بازار ګرم دی د بدماشۍ دا مزید موږ برداشت کولو ته نه یو تیار نه دا قوم تیار دی نه دا نیو جنریشن تیار دی کله ته وایي چې هغه تاسو زوړ شئ یا زه به زوړ شم څه زوړ ته ما اوس که 1970 ته دی دا د 1970 اواسی خبرې نه دي دا سټون ایج نه دی دا اوس تعلیمي دور دی دا د شعور دور دی دلته خلق پوه دی نو زه یو ځل بیا دا وایم قوم ته خاص کر دا وایم اکثر قوم خلق بغیر د تحقیق نه چې کوم دی هغه ګوته اوچتوي نه ما چاته کنزل کړلي نه چا ذاتیاتو سره زما تعلق شته ذاتیات ستا خپل سراونډینګ خپله فیملی ده خپل جایداد دی خپل نوکر دی که چا هغې کې څه ووي نو بس ټیک ته جو هغه به ذاتیات دي که د دې پوره علاقې خبرې او د حقوقو خبرې نو دغه دي نو ستا د بېګاوي چې ثبوت دې راوړي نو ثبوت دقه دی هر په خپله بې ګوته کېده چې کوم روډ منېږ دی کوم واټر سپلای سکیم منېږ دی کوم بونډریوال منېږ دی میټیریل ناقص خو دلته عام رواج دی ستا یو روډ چې دویم یو باران نه پاتې شي نو بیا هم ماته ووایه خو په پټوارۍ کې چې کوم غلا شي ده هر یو ځای کې د دو د زه هغې ته تیار یم اوس د ده دمکۍ له راځم ټولو نه اول خو زه دا وایم زه د قوم بچی یم دا زما قومونه دي زما رونه دي زما قوم کې چې ذاتیات نشي قوم هم سره ډېره مینه ساتي زه خو د قوم د عزت او د ننګ ناموس خبره کوم زه خو د قوم د پہچان خبره کوم زه خو د قوم د حقوقو خبره کوم زما سیاست خو د قوم دپاره دی دا قوم ما سره مینه ساتي مینه محبت ساتي ته د قوم خبره پرېږده قوم زه یم زه د قوم بچی یم دا زما قومونه دي خپله خبره کوه خو دا یوه خبره درته زه کوم شاهین د چا دمکیانو کې نه راځي نه زه ستا دمکیان نه یارېږم نه دا هغه زوړ دور دی انتهایي احترام سره منت درته کوم جولۍ درته نیسم چې دا ځل خو ته راغلې خیر دی ما برداشت کړه ستا دمکي خو داسې نه چې بلې دمکۍ سره بیا هغه وشي نقصان وشي او دا هغه دور هم نه دی زه خپل غوږ سین کومه زما دې سره بیا کار نشي چې چا وړه په دې خبره داسې یو ځل بیا درته وایم زه به خپل غوږ سین کوم غوږ دې سره زما کار نشي چې غوږ چا وړه که زما غوږ نه و نو د علیه قوانین به زما د غوږ ځای که زما یو ویښته ته هم نقصان ورسېده هرې طریقې سره ته قوم ته ولې سوال کوې خپل اجرتیانو خبره کوه ډایرکټ مړه قوم خو زه یم ته ما ته وایي چې لکه ما وایي خپل اجرتیانو خبره کوه سیده سیده زه اجرتیانو پسې هم نه ګرځم زه نه خلقو پسې ګرځم زما ته زما چې ویښته ته هم نقصان ورسېد که نه زما ځای به ته او انشاءالله سود سمیت سره به درنه اخلم دا نه هغه زمانه ده
نه هغه خلق دی او هغه دغه سوی شاعر سوی د پیتلی دور دی جنگونه بل شان کېږي توره د قاش کې کېده دا اوس هغه زمانه نه ده چې ته به نه زبره کېږي ما چې ته به دمکي راکړې معافي وغواړه معذرت وکړه او آینده دې باندې داسې غلطي ونه کړي داسې نه چې زه بیا مطلب ستا سره د وضاحت نه او ستا د جواب راکول نه دا خبره بل ځای ته ورسي او بیا درته دا وایم ټول خانان واورئ که د بډرامې او که د علي زه خپل غوږ نه سیم کومه چې غوږ چا وړه زه خپل غوږ سیم کومه دا نه ګورم چې چا وړه نه او نه هغه دور دی او دا تاسو ته ما بار بار ویلي تاسو اکثر خلک په اجرتیانو باندې خلک یاروي څوک برته څه ووایي څوک به څه ووایي څوک به څه ووایي هغه دور نه دی ورو راکړه ته نن ستا اجرتي په ما باندې په 2 لکه ډس کړي په تا به په 6 لکه کړي زه به 6 لکه ورکړم دا خو هغه دور نه چې خلک به تنګو کې ناست بوټو لاندې به کوټو ته به ناست څوکۍ به کوي دغه به کوي دغه چل موږ له هم راځي خو موږ د مینې محبت خلق یو موږ د امن خلق یو موږ د عزت خبره کوو موږ سیاست بردبارۍ سره کوو موږ جمهوري خلق یو موږ د جنډې خبره کوو موږ د نظریې خبره کوو موږ د شر او فساد خبرې کوو نه اوس هم ډېر احترام سره ډېر معززې ډېر عزتمنې ډېر پهلوانې زه د عزت کوم خو ستا د شخصیت کوم د بدماشۍ نه زه دا منم چې ته خانې الله دې دې نه نور هم خان کا ته جایدادمن یې الله دې نور دله هم جایداد راکړي تا سره به نوکران ډاري الله دې نور هم زیات کړي قسم په خدای که ویښته به مې نه هم رپي خو دا بدماشیانې دا هتکړنې دا زه نه منم برملا درته وایم کلیام درته وایم خپل عزت په خپله ساته آینده دپاره داسې غلطي ونه کړي او اخر کې زه خپل کارکنانو ته دا وایم چې سوشل میډیا باندې تاسو ډېر زیات تاسو زه انتهایی مشکور یم په ټلیفون باندې چې چا ما سره نیک خواهشاتو اظهار کړلی او د جذباتو او په سوشل میډیا باندې چا کړ دی کور ته څوک راغلی دي د ټولو زه انتهایی شکریه ادا کوم دا وایم چې جواب به ورکوو خو بردبارۍ سره جواب به ورکوو خو جمهوري طریقې سره جمهوریت ټولو نه بهترین انتقام دی جواب به ورکوو ښه الفاظو سره جواب ورکوئ خو جذباتي کېږئ ما خیر دا روټین مسلې دي دا زموږ مشران دي زورور دي هغه د هغه زور نشه ده کله کله هغوی لږ هغې نه لږه حد کراس کړي خو تاسو به حد به نه کراس کوئ بلکل ښه طریقې سره به جواب ورکوئ د هرې پروپیګنډې به تاسو جواب ورکوئ ښه طریقې سره دلایلو سره مدلل جواب به ورکوئ بلکل جذبات ضرورت نشته اخر کې زه یو بله خبره کوم چې د پرون وی چې اوس پروګرام نه راغلی تره ارواره او ارواره سټیج ته راغی تره ته وایي چې ته دا واړه واړه روډونه پرېږده بره مین روډ د بدکل نه چې کوم علي ته تللی دا دې ټول علي ضرورت دی وروره دا سلا دې کور وکړه ته دې خبرو باندې خلک نه دوکه کېږي تاسو خو کور نه یو ځای راتلی تاسو چې دا روډونه جوړوئ نو ایمینې صاحب ایم پي صاحب تاسو سلا ول نه کوئ خپل طرز سیاست بدل کړئ ځان کې اجتماعي سوچ پیدا کړئ ته کور سلا نه کوې ما د دلته نن سبا بلدیات اعلان وشو ته ځان لانچ کوې ووټ دپاره هلته سټیج باندې وایي چېرې ته کاکاجي بره مین روډ خبره کور وکړه د دې تپوس به تا نه قوم کوي ته ولې تپوس کوې ته خو د دغه سیسټم حصه یې تا سره خو دغه دی لہذا داسې قسمه ډرامې اب دې قیسو باندې مزید دې مداریتوب باندې اوس خلک پوه دی الحمدلله قوم باشعوره دی د قوم نوجوان باشعوره دی هرې طبقې سره تعلق ساتي دی شاعر هم باشعوره دی ادیب هم باشعوره دی عالم هم باشعوره دی تبلیغي هم باشعوره دی داسې قسمه ډرامې مزید چلېدو والا نه دي کوم چې اجتماعي خبرې دي دې قوم دله ووټ راکړ دی د ووټ احترام وکړه د قوم عزت وکړه د قوم بچو له دمکیانې مه ورکوه د قوم بچي د بدماشي مه ورکوه کوم کار دپاره چې قوم منتخب کړی نرشه تکړه شه هغه کار وکړه هغه کار درکې نشتي او هغه کار نشو په دې خبرو باندې ځان خلاصوئ نو بلکل د دې ټولو الفاظو زه مذمت کوم او ستاسو د ټولو یو ځل بیا شکریه ادا کوم او په آخر کې زه اردو کې یو څو خبرې کول غواړم زه دا غواړم چې دغه کلیپ تاسو بیا جدا کړئ کوم بعضې ملګري بهر نه ټي ویانو والا دغه کوي 4-5 منټه خبره وکړه بسم الله الرحمن الرحیم هغه به کوم تاسو وروسته څه سوال هڅه کټ کړه سوال کوو چونکې تاسو دا خبرې وکړې تحریک انقلاب مومنټ هغې تاسو بانی یې تاسو دلته په بډګرام کې درې آغاز وکړو
سر تاسو مونږ ته دا ووایه مونږ که ګورو تاسو تنقید هم وکړو دې ځای کې چې کوم لوکل مخکې نه سیټ اپ دی قوانین دي د هغې په کارونو وکړو چې کوم کارونه شي دي د هغې په پیمایش د هغې په معیار په کوالټي کوانټټي اټ واز چې لکه په ټولو شیزونو باندې کې داسې و سر تاسو نوی څه شی راوړه موږ ته که ښکاري اوس مثال په طور نعیم صاحب زما کوېسچن تاسو نه دا دی که الریډي مونږ ګورو بره په الۍ کې دوه جنبې دي په بډګرام کې دوه دي یو په تاکوړ کې ده دې له مونږ د څلورمې وعلیکم السلام مونږ په الۍ کې سر سوال دا دی چې په الۍ کې دې ته مونږ درېیمه جنبه ویلي شو یا دا د هغې نه جدا ده ستاسو په سیاست طرز سیاست کې د هغې په طرز سیاست کې به فرق څه وي ډېر زبردست سوال دی ټولو ناول خو د دې نوې پارټۍ ضرورت او اهمیت په دې وجه چې تاسو ته پته دی دلته په بډګرام کې نظریاتي سیاست نشته دی او په نظریاتي سیاست څو کوشش هم کوي نو هغه دغه خلک پېښور نه اسلام آباد نه هغې باندې غالب شي او پیراشوټ په ذریعه باندې راشي لکه زه سوشل میډیا دا خو دا شیر خان راغی موږ مسلم لیگ کې نو موږ مهتاب له لاړو هغه صوبایي صدر و نو ما وی چې تا دا ولې واغسله هغه بیمار و راغی جمعه ورته ها وکړه نو هغوی دپاره ډېر سمپل خبره یو خبره دویم خبره د هغو مفادات او ترجیحات د پارټو بیا بدلې نو د تحریک انقلاب ضرورت څه دی چې یو خو دلته جمهوري ماحول نشته دی دویم دلته قانون حکمرانی نشته آئین پاسداري نشته وړې وړې ملکۍ دي خلقو ځانه جوړې کړي دي او مطلب خلق یې هغې کې تقسیم کړی دی په ډلو او جنبو کې نو موږ دا ضروري وګڼله چې بجای ملکي لیول منې هغه نظریات او هغه لیډرشپ نه اول نه بنیادي خبره ده چې موږ د خانیزم شانې فرسوده نظام خلاص کړو چې زموږ خپله نظریې وي زموږ خپل ترجیحات وي زموږ خپل مفادات وي هغې منې دا قوم چې کوم دی هغې منې زموږ سره ملاتړ جوړ شي ودرېږي په دې خبرې موږ زیانسازي وکړو چې څو پورې موږ زموږ مرض دا دی په دې خو وکړو د بډګرام که په پاکستان کې د هر چا حکومت راشي که په صوبه کې د هرې پارټۍ حکومت راشي خو چې څو پورې دا فرسوده استحصالي نظام په بډګرام کې نو د بډګرام ترقي ممکن نه ده نو لہذا موږ د تحریک انقلاب پلیټ فارم نه ټول قوم په دې باندې پوه کول غواړو چې زموږ مین مرض چې کوم دی دا فرسوده نظام دی څو پورې دې نظام نه موږ نه یو خلاص شی پورې نه کېږي سر د دې خلاف کوم نظام تاسو راولی لکه چلو دې ته خو موږ فرسوده نظام وایو د بیارای نظام شو دا فرسوده شو تیلوس فرسوده شو تاکوټ فرسوده شو ترن فرسوده شو بډګرام فرسوده شو د دې خلاف تاسو لوکلي سطح باندې کې راځئ چې موږ د شپږمې د دغې نوم ورکولی شو ډلې جنبې زموږ په ډلې جنبې کې دی اول نه خو دا تیلوس او بیارای دا نومونه تا واخله دا فرسوده نه دی خانیزم فرسوده نظام دی جی دې کې دا وایي موږ تحریک انقلاب دا وایي چې موږ شخصیت پرستۍ په ځای باندې د خدا پرستۍ قایله شو من که یو شی منو نو هغه د قانون منل پکار دی هغه د یو شخصیت یو د شخص فیصله د هغه حکم په ځای باندې موږ د قانون احترام پکار دی موږ لکه پاسداري پکار ده د دې ملک د آئین پکار ده دلته بنیادي طور باندې ډله جنبه کې خو مسله دا ده چې ستاسې ډلې مشر چې کوم دی جنبې مشر هغه جایز کوي او که ناجایزه کوي خو ته به وایي یس سر څنګه چې په آرمي کې سپیاني ذهني طور باندې مفلوج وي هغه افسر ته یس نو کې جواب ورکوي دقسې د ډلې جنبې خبره ده نو موږ وایو چې د ډلې جنبې کې شخصیت پرستي ډېره ده یو خو مذهبي طور باندې موږ ته نقصان ورسو اخلاقي طور باندې نقصان ورسو او موږ یې معاشرتي طور باندې تباه برباد کړو تاسو به کتلي چې د دقه خلقو ډلو جنبو وجې نه ټول قومونه نن 30 40 50 سال مخکې چې کوم توړ پیدا کړی او کوم مړی شي هغې سزا نن هم موږ ته میلاویږي نن هم لکه تاسو زه بدکل مثال راکړم ورته نیمه ایسته نیمه داسې لکه ستاسو دیشانو کې وما زموږ بر علي په ټولو قومونو کې خلک یې داسې تقسیم کړی چې نن 50 سال هغه روانې بنیاد ایښی دی هغې کې مړي شي دي نقصان شي دي هغه سلسله اوسه پورې چلېږي اوسه پورې قوم له شخصیاتو نه ونوت نو یو خو بنیادي مقصد زموږ دا دی چې شخصیت پرستۍ نه قوم وځي خدا پرستي شي زه بار وایم چې نعیم نه ټول عمر ژوندی دی نه به ټول عمر داسې حساسي خو چې دې قوم له داسې یو ذهنسازي موږ وکړو چې دې کې چا کې اهلیت هغه دی بیا بره راځي ټولو نه اول خبره خو دا ده دویم خبره موږ دا وایو چې اوسه پورې په بډګرام کې د اوټ اهمیت چا ته پته نشته دی اوټ اهمیت دقه دی یا خیرات دی یا یو عالم راشي موږ له خیراتي ورکو یا یو خان راشي موږ له په ملازي ورکو بنیادي طور باندې تحریک انقلاب دا اویرنس ورکول غواړي چې د ووټ ډېر غټ اهمیت دی دې کې د دې ملک اسلام او د قوم
مستقبل پروت دی زموږ د نوي نسل مستقبل پروت دی د کې د علاقې ترقي پروته ده د کې روزګار پروت دی د کې صحت پروت دی تعلیم پروت دی دا یو اهم مشوره ده یو اهم فریضه ده دا تاسو داسې په ملازي او خیراتي مو ورکوئ نو دا بشي او ته چې څه وایې چې دله شپږمه ډله یا هر څه نو په ډلې او پارټۍ کې دا بار دا سوالونه شي په دې کې فرق پکار دی ډله یو سړي پورې تړلي یو شخصیت پورې تړلي یو خاندان پورې دا نظریه ده زه همیشه دا وایم چې موږ د جنبي سیاست پسې جنډي سیاست ته ترجیح ورکوو موږ د جنبي سیاست او د ډلې سیاست پسې د نظري سیاست لا ځکه نظریاتي سیاست ټول عمر ژوندی وي هغې باندې قوم رواني او شخصي سیاست خو نشته یو سبا څو پورې هغه سره ډنډه د جوړه شته چې کله ډنډه ختمه شو او د ملک دغه شو نن زه تا ته زه دا وایم زه اکثر بار وایم چې دغه د نو ګویل زه ولې وایم ما خپل ټوپک په 70 کې 71 کله کوم سنو سن لري دی بټګرام اول نه پاکستان کې شامل شو بیا علی شامل شو تحصیل ما خپل ټوپک ورک پولیس ته چې سیوا نن نه بعد به زما د جان او مال تحفظ نه کوي نن پولیس وسم په بټرام کې داسې ایریاز موجود دي چې پولیس هغه ته انټری بنده پولیسو ګنا نشته زه دا نه چې پولیسو کې همت دي پولیسو کې همت هم شته جرأت هم شته ایماندار هم دي انصاف غواړي ما خو د نظام د پولیس سیستم داسې کمزوري کړل چې التزي دغه ترانسفر کیږي چې دغه مطلب یو شړی مظلوم سره ودرېږي ما هم دغه ترانسفر کیږي نو روزانه دا بسترې سو ګرځول شي نو موږ وایي چې په دې ځله کې صرف او صرف د قانون حکمرانی وي دلته هر شړی دا خپل مرزه منی د اوټ ورکولو اختیار وي دلته کوم چې زموږ اجتماعي مسایل دي لکه ډلې جنبه کې انفرادیت ډېر دی دا د قرآن هم خلاف ده دا د حدیث هم خلاف ده دا د شریعت هم خلاف ده نو تحریک انقلاب وایي اجتماعیت باندې زور ورکوي کوم چې د قرآن حکم دی د پیغمبر حکم دی د الله حکم دی دلته شته ستا یوه اجتماعي مسله ده دا زون 6 دا ولې نه کېږي موږ ډېر منې پیږو نه نن چې زون 6 مسله د اجتماعي طور باندې راوالي او دا حل کړي نو صاحب زما ستا بچي کې به ډیموکرات پیدا کېږي نو زما ستا بچي ته دو پاسې یقیني ججي کوي ګوره دا داسې ایشو دي چې دې باندې عام خلق شاید د هغو نظر لا نه رسي یا دومره اوږد هغو سوچ نه کوي خو د دې خلقو سوچ ډېر زیات اوږد دی دا 50 سال مخکې سوچ کوي نو زه تحریک انقلاب وایي چې اجتماعیت له زور ورکړی شي او اهم خبره چې کوم چې دوی ته تکلیف دی نن زه د قوم د اتفاق اتحاد خبره کوم زه قومونو کې منګه تحریک انقلاب د تفریق خبره سره کوي نه تحریک انقلاب یو قوم سره یا قومیت په نوم باندې یا د ډلې جنبي په نوم باندې سیاست کوي نه تحریک انقلاب دا غواړي چې دې معاشره کې چې کوم د عزیز ولی غلط تعریف شوی دی موږ یو طرف ته پښتو کې متل کوو چې عزیز دویم نوم دی خدای دی او بل طرف ته موږ وایو چې عزیز ولی ده تربوري ده وټ از دس وټ ډز اټ مین لکه دا تعریف موږ چا راکړی دا شی څنګه ځین کې چا چولې دغه نظام چولې کنه نو تحریک انقلاب دا غواړي چې ټول قوم په دې باندې پوه شي چې عزیز دویم نوم دی خدای دی نو د دې مطلب دا دی چې عزیز ډېر خوږ دی اسلام د بایچاري مساوات د ګاونډي حقوق د کلی حقوق اجره جماعت مرکه جرګه دا ټول ضابطه حیات دی مکمل قرآن نو موږ بنیادي طور باندې موږ دا وایو چې ټول قوم یو شي یو موټی شي یو وینه شي یو تکلیف شي کله چې اجتماعي طور باندې دومره اوچت شو خپل مسایل حل کولو دپاره نو بیا داسې قوت زه نه وینم چې هغه به مطلب هغې مخکې سر دغه سوال دی چې د قوم ته به تاسو څه ښایي څنګه چې تاسو دا خبره وکړه ډېر ښایسته سپیچ وکړو چې په ډله کې فرد واحد خان چې د هغې واک اختیار هغه سره چې څه کوي فیصله هغه سره ده تحریک انقلاب مومنټ چې دی د دې چارواکي به څوک وي د دې اختیار به چا سره فیصله به دې کې څوک د تحریک انقلاب مومنټ هرې ضلع کې چې کوم ډسټرکټ کونسل او تحصیل کونسل ممبران دي ویلیج کونسل صدر او جنرل سیکرټري دی یونین کونسل صدر او جنرل سیکرټري دی دقسې د یوث وینګ دی د انصاف سټوډنټ فیډریشن چې کوم سپریم کونسل به ټینګ ورته ویلی شي هغه خلکو سره اختیار دی خپلې ضلعي اختیارات دویم اهم خبره تحریک انقلاب سره ما سره د کراچۍ پورې خلک رابطې کوي چې تحریک انقلاب هرې ضلعې دپاره الیکشن او سیاسي منشور به جدا وي مسائل دي منګه سزا ولې مونده موږ عمران خان زنده باد عمران خان زنده باد شو زه وزیر اعظم شو ګرځه نن زما د ترجیحات او مفادات ځلې زما د قوم د پسماندګۍ او د تباہي نن دا یو یونیورسيټي ده کنه کیمپس ته بل ځنه واپس را روان دي زه سو خو مینګان خو ماته وای دو چاوم خبره کړل چې دله بزمکه سو غالي کسار مطلب ډپارټمنټ وای چې دله خزمکه نشته تاوان دی پکې تعداد دی او ډیګري کالج والا راشي ګرځ والا چې زموږ بلډینګ منته خالی کړي بیا به داخله دي چوک راوځي بیا به نوجوانان جاړي ګوره دا بنیادی مسایل دي ستا د کورونو مسله څومره یو زنګوله څوک جرګه نه کوي څوک اوږه نه کوي ته مشر یې نوره کښېنه سیدانو سره خبره وکړه کنی بل ځای منتخب کا دا بنیادی مسایل دلته موږ د اباسین ډویژن خبره کوو څوک به نه کوي څوک ولې
ځکه چې ډایجي ما ته شو خو زه سهار ما سره چې شپې ظلم وشي سهار وخت نه زه ځم که نه چېرته مني دا خلک وایي چې دا قوم په ګوره دا اوس نه دی دا تاریخ د 200-300 کالو نه زه اکثر ویم که نه چې دې ملک کې په بر صغیر کې چې چا د انګریزانو سپي لمبول دي که نه نن هغه وسردار دی وډیره دی جاګیردار دی خان دی نواب دی او هغه سلسله هغه ټوپکې ولا هغه وخت ورکړي هغه روان دي ها دا لکه دا کومه سلسله ده د دې خلکو به نسې کړبسې وي پنځه ټوپکې پولیسو جرأت شته چې ورته لیسه سوخه تحریک انقلاب صرف دغه غواړي چې په دې ملک او په دې خاوره صرف پر صرف د قانون حکمرانی پکار ده غریب لا او امیر لا یو شان پکار تاسو نه جوړ کړلی تا مطلب لکه ما سره هلال بډلې جنبه کې ده او د ماته ویلي کا د بوړو کې مال وجه جوړه مال د سکول جوړ کړل ته ماته د کې جیون ماشوم مالته څنګه زی ګوره دا زیاتی شي دي د ظلم څخه دقیق ته وایم تا کلی نه یو مل لري سکول جوړ ک پردي پټي کې اغله نو کرای د پاره نو زما کړ چې بچي پیدا شي او د 15 کالوي دی وسوک به په دغه کاملو بزي څنګه نو دا ظلمونه شي دي تا دلته زلزلہ وشوله سکولونه ارتاو نشو تا 158 سکولونه زما ډي سي او زما ډي او چې کوم وټه کدا مل ملاپ وک د ایوان ټیم خرڅولو لپاره دومره ظلم کړل یا بلاک خرڅولو لپاره ظلم شي دی هغه شیټرینګ هغه بس شي هغه درګی چو دروازو کړکو خرڅولو لپاره 158 سکولونه چې کوم دی هغه غړولې شي دي زیات تر بده کې دغه چې هغه غخت نه بیا ورسره فند نو زمونږ یې مینه سي باغ کوم دی را ممبرو ورته شازي خانو هغه 4000 روپۍ وسور کړی تاسو ما ته وګورئ دلته سدي ها دلته موږ سره د پلان کې میراثي شي موږ سره وبدي اګټي دي ځنګل دي وبا موږ نه لاړې پنجاب ته سو دا د باسین ډیویژن مسله ده په کار و چې د باسین ډیویژن ټول لیډرشپ دی باندې باسي دلې چې بھائی منګلا ډیم اوس درته مو وایم منګلا ډیم نه په خوخه یو کورنا سپیسي اغستې 2 پیسې کې 3 پیسې نه ټول ریاضي بجلی ملاويږي او زه په دې غراني بجلی کې په بټرام کې روزانه لوډ شیډینګ دی جړه دا او پریاد دی یو بل مسله سو کې سیملې کې نشو چتولې چې څه به د غلطي خو د قوم نه ده زلزلہ رااله تعالی فند راغی تا وی ګورنمنت ویلی ستا منسٹر ویلی ستا د انرژي منسٹر ویلی چې بل ما جمع کړ بیا تاسو سره نظام نشتی تاسو سره میټر ریډر نشتی د خلکو د میټر نشتی 70% میټر په زلزلہ کې چې کوم دی 28 دي او چې دلته راشي موږ جرګه کې کینو دا د بیا سو پر بل نه جمع کړي لکه بل د څه جمع کم ته ما لګلې سلای دا بنیادی مسائل زما بنیادی د سیاست او تحریک انقلاب مقصد دا دی چې من ټول نه مخکې دا منتخب نمائندگان د مهرباني وکي که ایم پی ګان دی او که ایم ان دی یو ټیبل ته کینی کني من بوله ورکو الته یو بلانک شیټ راوړي ټول نه اول بډرام چې کوم وسایل دي قدرتي وسایل هغه د یو کاغذ ولیکي بیا د بډګرام مسایل ولیکي ټول نه اول پری د حکومت چې د قدرتي وسایلونه لکه فرض کا په سواد کې زلزلانو باغ لګي د لې او بډرام کې چې څومره وبدي دا غلط نشي دومره دینه موږ څومره ورکولې شو ځنګل نه د چینوټ ما مخکې راځي تقریر کوي چې د چینوټ جوړ پالنګ پښتو ته ځي ظالمانو او د علي لرګي چې کوم د پوره پاکستان ته ځي ولې دوه دانش ویلې چې ورته فکر دلته ولګي کارګر راولي بجلی زموږ په خوا ګډم دی او په خړونو کې هم بجلی ده ته زیاتې دي نن 70% نوجوانان د ضلع بټګرام د پاکستان په مختلف ښارونو کې او د دنیا په هر ملک کې در په در هغه ګرځي یا لاش راشي یا سپینګیره راشي مونږ ته غړي دا ښکاري د مخبرونه نه کې مسافري مونږ نه غړي مسافري بډایګان مخکې چې فیسبوک کې ورکړي چې سعودي نه څوک راشي هغه شي پاتې شي او چا ورته ویلي چې فډای خزانو پران بچي ګوره تا د جړه خبرې دي خو چا سره احساس شته نن د بیروزګارانو جوان احساس شته نن زموږ د هوانۍ مسله ده یا غي احساس شته نن زمونږ زراعت چې کوم دی هغه من چا توجه ورکړل نن سیر او سیاحت کې دی روډ جوړي چھوڑتا دا چھوڑ دم غنګوال ته بسې مزي دا کوم چې اجړي کاندو ورته کې شي دا څه به ته لکه کته زی بسې شي کته نو زه په خپل غلې مینه د یو ځل تلې ما بیان زما روډ وجنه پنجاب نه چې ستړي راشي او هغه د دې روډ باندې بوزي ګوره ولی دا قوم پس مصرف خپل زموږ د روډونو به دغه د دوه ذاتیت د مامه الزام دي ذاتیت ستا چیل کې زما کړه تا ورته روډ بوته ستا کرګړې کې زما کړه تا ورته روډ بوته ستا په دغه کې بچوړو من ستا قبضه ده تا ورته روډ بوته ستا خبري سو کې من ستا قبضه ده ته باغې د پاره کې نور ځنو مال نمونه ناراضي کوم ځای کې د دوه زما کې د روډ بوتل چې کوم ځای کې د زما کې نشي زه چیلنج ورکوم د دې روډ ماته کوي چلته د روډ بوتل دا زدا ویم چې موږ دا اجتماعي مسالې دي ځان منې بلانک شیټ منې ولي کی بیا دی وای چې موږ صوبایي حکومت د څومره کولی شو قومي حکومت د څومره کولی شو قومي حق او تعاون څومره پکار دی دلته چې څومره سټیک هولډر دی پالډو والا هغه دی راولي کینې چې ورو د زموږ شریکه ځل نه
دا ځل دې سړو مونږه انتخاب زمونږه کړلی مهرباني وکړئ تاسو پکې تجاویز راکړئ که چاته انکار وکړه بیا دې ووایي که نه که صرف خپله ډله جنبه ساتي خپل مطلب خپل خلق هغه ساتي ټیکه دې د ده سړي ته میلاویږي روډ دې د ده سړي ته میلاویږي سیمنټ دې د ده سړي ته میلاویږي پلاستیک نن سبا چې کوم ظلم شروع دی دا ډي سي صاحب باوري اکثر د کلي کچېریان دي مخکې چې کلي کچېري وه ما ته ما دومره ټایم خو نشته ډي سي خو د وزیر اعلی نه مجبوره دی ایس پي به د وزیر اعلی نه زه خو چا نه مجبوره نه یم تا سره اختیار نشي زه کلي کچېرۍ کې ولې کېنم ته یوې فیصلې منې یوې فیصلې منې ته حکم ته جاري کولی شي نه شي کولی ولې د قوم د ټایم ضایع کوي نو زه اوس ووایم بلینک شیټ کېږده راشه خلک راوغواړه هلته ووایه بیا قوم ته ووایه چې دا رازونه زما په اختیار کې وو دې نه ما دا کوششونه وکړو دومره پکې وشو دومره ونه شو که نعیم شاهین تنقید وکړه تحریک انقلاب نو دا چوک اډیس تا سره چې څه سزا راکوي ولې که ته نااهله یې ته چاړه یې سمون بکمن عمیون یې ستا مقصد صرف اور صرف ستا ریکارډینګ راشي بټرام دپاره د شرم دغه جوړ شي ستا ریکارډینګ راشي 77 لک روپۍ ته والي په ټول پاکستان کې دا خو شي چې زمونږ ایم این اے صاحب پیسې اخیستې دي په ټول پاکستان هلته دا پدې چې زمونږ د سیاسي خلقو چې کوم د صرف اور صرف خپل بینک بیلنس زیاتولی نو بیا ته ما نه ولې ګیله کوې چې زه به تا تنقید کوم په پوره صوبه کې مشهوره خبره ده هرې پارټۍ والوی دا زما واورئ ګڼ زه چیلنج ولا ورکوم د دې بوډاګانو سره زندانانو ته وم ځوانانو ته وم پوره سیاسي پارټیانو په پېښور اسلام آباد کې دا خبره ده چې هزارې او هزاره کې خصوصا د بټګرام سیاسي لیډرانو باندې ټایم نه ضایع کړی دا وختي خلک دی ټایم کې چې څه شی ولا ورکړي چې راځي به دا خو زمونږ اهلیت دا دی زمونږ حیثیت ستاسو وجې نه دا دی حالانکې د بټګرام قوم عزتمن قوم دی باشعوره قوم دی خو افسوس چې که لږ ونې دی بغض حسد نه کینې نه ووتی یو بل ته یې د اوږه کوزه کړی خپل ورور عزیزي برداشت کړی قسم په خدای کې د بټګرام ترقۍ کې رکاوټ د چا د پلار هم جرأت دی چې پکې رکاوټ جوړ شي قسم دی که دې نه به بل عظیم قومي چې کم سے کم صرف لکه دا کوششونه وشي نو دغه د تحریک انقلاب مقصد دی یو قوم به جوړو اجتماعیت منې به زور ورکوو اجتماعي مسایل به اول نه حل کوو انفرادیت زموږ کې شته نه ته ما دا وایه یو سوال کوم دی قوم نه زه د خلکو نه دونه چې یو کلي کې د کلاس پور نوکري راشي او هغه کلي کې د کمزوري د غریب سړي حق دی ته هغه د کلي مشر له ورکړې ورسره 4 لک روپۍ موالی بیا ما ته وایي چې دا ذاتیات دي زه دا کلاس پور ور راوله نور ثبوت خو ما سره نشي که نه چې کوم ځای کتاب ورکړلی د خدای کتاب خدای که نه ته ما سره کېده په قرآن نه دې د لاس کېده ته کېده چې تا نه دي هغسې د تا نه دي را کړي دغه زما ثبوت دی د الله کتاب ته مسلمان یې زه هم مسلمان یم یو تاسې چلو کې کلي کې د غریب سړي حق ووایي نو بل ځان له 80 کاله غلامۍ دپاره سړی وګوري او پیسې ته نه هم والي او هغه ټول عمر یادوي مې چې ما نه نوکري کړله ځکه غربت دی دلته بېروزګاري ده خلک تکلیف کې دی مهنګایي ده پریشانه دی خلک نو چې څه شي کې ثبوت وایي خدای الله په کتاب په فیصله کوي ځکه ټي مو ستا دی ډي سي ستا دی ایکسین ستا دی ایس ډي او ستا دی ایس ایچ او ستا دی لکه زه څه شي څخه راوړم ثبوت ما په خپله رایټ ټو انفارمیشن ایکټ کې دومره درخواستونه ورکړي پیټ یې راسره بریف کیس کې مخکې د مې سسري کړلي سمې ثبوت په تور باندې دي راکوي نه بیا راپسې جرګې کوي چې دې کې هم پساویږو نو دلته د بټرام هر سیاسي سړی غل دی هر ټیکهدار د دې قوم مجرم دی هر افیسر چې کوم دی هر محکمه کې د قوم مجرم دی ظالم دی زه ورته دا وایم که دې جهان کې سزا میلاو نه شو نو آخرت کې کومه ډاکټر سلیم صاحب چې د پوکر والا خبره کړله کوم حدیث چې کوم کوټ کړلی هغې ته څه وایي غلول وایي که څه نو دا حق جرم دی انشاءالله هغې د ځان تیاروه دغه د تحریک انقلاب دا خبره موږ کوو چې موږ د ازادۍ خبره کوو بلکل ازادي موږ غواړو که نه موږ چا درداست تړلی نه وو موږ دغه اچولي د تا نه ازادي غواړم د هر ظالم نه ازادي غواړم د هر بېانصافه نه ازادي غواړم د هر غل نه ازادي غواړم د هر ډکټیټر نه ازادي غواړم کوم شاهین صاحب ستاسو پریس کانفرنس خو ډېر زیات اوږد دی او پکې مونږ خلکو له هم پکې موقع راکوي تاسو دا کوم سټپ چې اوچت کړی دی نو یقینا چې ډېر غټ سټپ دی او تاسو د خپلې ضلعې نه علاوه هم وایي چې یاره مونږ به په نورو ضلعو کې به هم یعنې زمونږ په ویلج کونسل سطح باندې به زمونږ تنظیمونه وي تاسو لا دلته کې خپل دفتر نه دی فعال کړی په ډسټرکټ بټګرام کې یو دا خبره بله دا خبره چې تاسو څنګه د پارټۍ آغاز وکړه دلته نه ستاسو نه مخکې هم لکه ډېر خلک داسې راغلی دی تحریک استقلال راغلی دی خپله پارټي دا کړې لانچ کړې ده هغه یې چې نو بیا ناکامه شوي دي دغسې صوابۍ کې شهرام ترکۍ د خپله پارټي لانچ کړې ده هغه یې ناکامه شوي دي دغسې پانوس ګجر چې دی په بونیر کې
یو پارټي لانچ کړی و هغه یې ناکامه شوي دي. نو ستاسو سره څه داسې ویژن دی، تاسو سره څه داسې دغه دی چې تاسو دا انقلاب چې دی نو دا به د کامیابۍ غاړې ته به لاړ شي؟ او بله خبره دا ده چې لکه څنګه تاسو وایئ چې یاره هغوی خپلو خلکو له دغه کوي، نو سبا که ستاسو په لاس کې یو اقتدار راشي نو تاسو به غیرو خلکو له کار کوئ که نه د خپلو خلکو له به کار کوئ؟ ټولو ناول خو د بډرام دفتر شاید تاسو ته پته نه پورې پې کار شروع دی، پلستر وشوي، فرنیچر راغلی، زیاتره صحافیانو ته پته ده. انشاءالله دې هفته کې به هغه فعال شي، افتتاح به موږ کوو. دویمه خبره د ناکامۍ کامیابۍ په انسان په وس کې صرف کوشش دی، خو موږ ناکامیږو ځکه نه انشاءالله چې د تحریک انقلاب مقصد خلق په انقلاب معنی باندې پوه کول دي، خلق خبرول دي، بیدارول دي. نو زما په خیال هغې کې انشاءالله موږ کامیاب یو. نورې سیملۍ ته تلل راتلل دا خو ځان له قیسې د قسمت خبرې چې چا قسمت یې هغه به سي، یوه خبره. درېیم دا ده چې د تحریک انقلاب چې څومره سپورټر دي، ورکر دي، لاورز دي، هغه ټول موږ اوس نه ځان سازي کوو. موږ سره انفرادي خبره شته نه. کوم خلک چې په لالچ دپاره پاټو ته ځي، مفاد دپاره پاټو ته ځي، د هغو بالکل تحریک انقلاب کې ځای هم نشته دی. موږ انشاءالله خپل ورکر به داسې تربیت کوو چې که زه غلط کار کوم یا بل یو پارټۍ لیډر غلط کار کوي انشاءالله هغه ته به ګوته نیسي. انفرادیت سوچ به د تحریک انقلاب کې د سره هم نه یوه خبره. بل د خپله غیر پکې شته نه. فرق زه بډرام نه مینه ته ودرېږم، زه یې مینه شم. بډرام 6 लाख आबादी د ماله د 1 लाख आबादी والا وټ راکړي، زه یې مینه شم. دا 5 लाख आबादी والا پښه ته ځي، ګڼې شانګلي ته ځي یا به تور غړ ته ځي. دغه سوچ خو موږ خراب کړو کنه. دا به ټول ایم ان ایم پی ان شاء الله ټول لپاره وکړو. سر تاسو علي کې یو خبره ده، اهم خبره ده، زه د ځینو ځایونو کې ګورم چې یعنې خلکو لیکلي چې آزاد اخونخیل او ستاسو اخونخیل قوم سره تعلق دی. تاسو سره خپل اخونخیل قوم په دې تحریک کې څومره شامل دی؟ دغه خلک چې دی نو دا خلک خو زیاتر چې دی نو په دغه ډلو کې دی. اخر دا د څه د وجې دی؟ ټولو ناول خو زه دا وایم که نه چې تاسو وینئ په سوشل میډیا نن سبا اکټیویټیز پټېږي نه. خو زه په خپله زه ذاتي طور باندې ما چې په قومیت باندې سیاست نه دی کړی چې یا زه خپل قوم ته ودرېدلی یم چې زه اخونخیل ما له ووټ راکړی یا بله نه د قومیت دغه حده پورې لکه قایله یم. خو الحمدلله نن تاسو خپله سروې وکړئ د بدکل چې څومره خلق دی انشاءالله هغې کې 80% خلق تقریبا موږ سره دی، موږ سره ولاړ دی، تنظیمونه هم شروع کېږي، پروګرامونه هم کېږي، شمولیت هم کېږي او دقسې انشاءالله د نورو قومونو هم کېږي. خو زه دا توقع صرف اخونخیل نه ساتم، زه دا توقع د بډرام ټولو قومونو نه ساتم چې ټول به انشاءالله څنګه چې نن سبا بډ چرکر نور قومونه عیسی علي خلق علي دقسې ټول قومونه انشاءالله امید ساتم چې څنګه د بډرام دفتر مو افتتاح وشي دلته به هم قومونه دغه سره راځي انشاءالله. تاسو به نن سبا تاسو پېژنئ نه، خو نن سبا اکثریت دا زه ورسره ورکوم نه چې بیارۍ سے ناتا توڑ کر یا تیروس سے لکه دا خبرې دومره میټر انقلاب به ځکه نه کوي چې موږ شخصیاتو سره خبرې شته نه. دا ټول هغه خلکو چې کوم دغه نظام حصه ونه د تحریک انقلاب سره او ان شاء الله را روان. سر یو دوه سوالونه دي زما. د تحصیل علی کې تاسو الته دفتر کولاو خپل نو نوجوان طبقه کې ډېر لوی شعور راغی، هغه راوچت شول. موږ خو په سوشل میډیا باندې ګورو تاسو د بری علی د خلکو ته په کم نظر ګورئ، د هغوی چې کوم جذبات دي. او بله خبر دا د خپل دفتر چې تاسو کم کولاو کړی د هغې تاسو ته څه تحفظات دي؟ دا کومې خبرې چې تاسو کې ستاسو مطابق چې کومې دمکیان تاسو ته میراو شي دي؟ ټولو ناول خو دا بر علی کوز علی شته نه چې شولا دا یو بډرام دی یو علی دی جی. موږ یو دا خو انتظامی طور باندې کوم تقسیم شي د جو هغه تحصیلونو کې وو نور موږ یو خلک یو نو تاسو دفتر هلته کولاو کړی د هغې مطابق دفتر څنګه موږ کولاو کړل چې بنه زموږ هډ کوارټر دی جی. هلته ټول انتظامی ناست نه پکار دی چې د تحصیل مرکزی دفتر هلته تحفظات زما هېڅ نشي. دا خو د دمکیان راکړلي ما ولا جواب ورکړه چې څه کېږي. زه خو همیشه وایم چې ما منتو بالله والله خیر او شر الله طرف نه دی، نه چا نه یریږم نه چا نه شرمېږم نه څوک چېړم نه دی ما څوک چېړي. که چا وچېړلو هغه وخت سره به ګورو، داسې څه مسله نشته انشاءالله. ډېره مهرباني. ډېره مننه. یو منټ زه حاجي سینیئر صحافي شهر خان صاحب خبره کوي. ټول نه مخکې خو زه د دې پریس کانفرنس منتظمینو او د صحافیانو شکریا ادا کوم او دویم زه دا وایم چې نیم شاهین څه تعارف محتاج نه دی او 2012 کې څنګه هلال به یو سوال وکړو چې تاسو سره خپل قوم او دا شته او که نه لکه دا ټولې دنیا ته پته چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم کله د اسلام رڼا راوچته کړه نو ټول نه زیات مطلب دی چې مخالفت هغه خپل کور نو بیا داسې وخت راغی لکه چې هغه ټول نه زیات ملګري بیا هغه د کور والا کسان او نن هغه روشنۍ چې کوم دی دنیا کونې کونې ته لکه ورسېده. نیم شاهین یو داسې نوجوان دی لکه
چې د کم شروعات کړ دي بټاګرام کې د انقلاب او تاریخ انقلاب پارټي جوړ کړ د یقینا دا خو تاسو اورئ کنه چې زړه سړی بوټی نال کې لکه نو دومره زر خو نه کیږي هغه نه بل ټیم لګي کنه دی باندې بل ټیم لګي او ما په دوه کې هغه خبرې کتلې صلاحیتونه ما کتلې او جذبه ما کتله چې غالبا د مشرف خلاف دلته دغه او اوس ما زرت سره خبره کومه د ملګری په دوه خندلمه چې د پټاګرام کې ځان ته سوي هغه خلک بیا په موقع نه ولاړ او دا کمزوري نه مشاین چې کم دی لکه د خپل سیره ورته سینه ورته ګریوان ورته سیری کا ودرېده ولټه کولې خړل خو زه دا وایم چې د قومیالي چې کم دی لکه دغه عزت اوچت کا او دغه نو مې دا روخانه کوي ټول دا کوي نن خلک خبره کوي چې نیم شاین واحد کسو چې هغه د پټاګرام پولیس ته سینه نیولې و او د مقابله کړو دا غنیم شاین دی د بدل شي نه دی دا غنیم شاین دی چې کم 2012 کې د تاسو خبره کوي لکه چیرې د انقلاب بسنګ راځي د 2012 نه مخکې تاسو صحافیان وړ بیګان ټول ناس د خان خلاف لیکلو جرأت چا نشو کولی ثابت کړه ماته دې کې تاسو صحافیان ټول ناس چا جرأت هم نه کړی ٹھیک شو الحمدلله کله چې موږ د فیلډ ترالو لکه نو موږ شروع واچوله چې واچوله لکه نن تاسو په ګوره لکه مطلب دا دی چې زمونږ هغه تکلیفونه هم تراله د مړو کیسونه هم باندې رااله د منشیاتو کیسونه هم باندې رااله او دا یو خبر وځ په دې موقع باندې کوم پریس کانفرنس په موقع باندې چې دا نیم شاینه غو ټیم کې ما سره کلک ولا اعلان کې زما اوس په دې وخت کې زما ټیک ټاک ټمپریچر د ماته زکام ولې ملکه خو بیګا د ملګری دغه کوم میسج وکړ سبا د نیم شاین پروګرام دی لکه نو مې په هر صورت باندې زما د پروګرام نظم او د سره بشانه ودرېږم او ان شاء الله بیا ور سره ودرېږم او هغه خلکو ته دا پیغام ورکوم د نړۍ پریس کانفرنس چې ور یاد لرئ نیم شاین یوازې نه دی دا د قسم په خدای چې کوم ځای کې د پسینه وزیل ته زموږ وینو وزید پټاګرام د خلکو او ان شاء الله موږ پورا دا قوم به روزو لکه د سره او د سره موږ بشانه ودرېږو لکه دی یوازې نه دی هغه خلک ته بالکل لکه دا خبره دی نوٹ کی لکه د دې پریس کانفرنس په وساتت باندې دلته چې کوم سړی دمکی ورکړ دا هغه موږ भरपूर مزاحمت کوو او مزاحمت یوازې نه مزاحمت پکو او موږ بالکل د غلبه مطلب دا دی هغه سوي اینډ کا جواب پتر سره ورکو لکه دی یوازې نه دی د سره موږ ټول قوم ولاړی تاریخ انقلاب چې کم دی لکه هغه کم ځای کې زموږ ویني ضرورت راځي ان شاء الله تعالی ته موږ خپل وینه به یو لکه پاتشلا دمر زر تاسو ته ترقې لکه نو هر دغه چې جوړیږي 22 سال چې کم دی عمران خان دغه تاسو ګوره لکه جدوجہد دی لکه دمر زر دا نه کامیابیږي لکه دا ماته پته ده خو بیا هم د توقع نه زیات لکه د شاهین چې کم دی کارو کو او نوجوان طبقه ټول دي سره ده لکه او ان شاء الله مزید یو خبره کومه موږ ورته لفظ وی درباري په هر ځای کې وي درباري په خاندان کې ومای درباري په علاقه کې ومای درباري چې کم دی هغه په زبداوم چې په ملک کې ومای زمونږ په دې ملک کې هم درباریان شي د امریکای درباریان دي لکه چې هغه نه بغیر بل خبر نشو کولی دا درباري هم ختمو ان شاء الله تعالی د چې کمیشن چت کړ دی موږ هغه میشن ته سلام پیش کوو د سره شانه بشانه ولاړیو او مالی او جانی دواړه دغه ته چې کم نقصان ته موږ تیار ان شاء الله د سره به ولکه یو ځل بیا د خلکو भरपूर مزاحمت کوم او د دې ویډیو په وساتت سره نه په پریس کانفرنس سره چې کم دی کنه ته پیغام ورکوم وارننګ ورته ورکوم وارننګ چې خپل د دې دوست امکان واپس راشي او دا غلط فهمي خپل بالکل ختمه کړي چې نام شاین یو کس لکه کنه یو بس د موږ چې سکو جو کو بلګه د سره پورا قوم د پښامن ته ولاړ دي او ان شاء الله تعالی چې کم ځای کې موږ ته د حکم کوي لکه بل تاثیری کو ټول قوم سره بازیری کو لکه او د سره بشانه باندې لړاوي کو لکه ان شاء الله دا زموږ سره لوز دی واده دا یو خبره زه کوم زموږ د ناظم چې پکې وی چې دا قوم کې کنه ناظم دې دا چرته ازمه هو کده دې قوم به غیرت وګوره ان شاء الله دغه غلط فهمه کې در سوګزان رانه والی چې دې قوم کې د دې قوم بچی ته په بد سترګه وګوره به ان شاء الله دې قوم ته غیرت ګوره ته ته باندې ځو لګي ډیره مهرباني سره او نیم شاین سبا او د الله په امان